بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المقتضى فزيادة على النص ثبت شرطا لصحة المنصوص عليه لما لم يستغن عنه فوجب تقديمه لتصحيح المنصوص فقد اقتضاه النص فصار المقتضى بحكمه حكما للنص. ولې من تقسیم رابع کې بیان شروع کړي او دام ویلو چې تقسیم رابع کې هغه انواع په جدل کېږي کوم انواع سره چې د نظم نه د احکام واقفیت حاصلېږي. او ویلو دا څلور دي: استدلال بعبارة النص بإشارته بدلالته او باقتضائه او دیو مینس کې وجه حصر ویلی وا. اور پسې دویم باسم د عبارت النص کړو تعریف هم ولا بیان کړو فماسیق الکلام له اريد به قصدا او مثال هم ولا بیان کړو لکه فنکحوا ما طاب لكم دا په اباحت د نکاح کې او په تعدد د ازدواج کې دوړو کې عبارت النص ده. او حکم دا قطعی الدلالت علی المراد وی خپل مراد معنی قطعی طور دلالت کوي. دریم نمبر باس کې اشارت النص تعریف او مثال او حکم او فائدې وا. تعریف تو ما ثبت بالنظم مثل الاول الا انه مسيق الكلام له. او به دې لپاره حکم تو او مثال تو اغال الفقراء المهاجرین کې دې آیات کې د لفظ د فقراونه معلومیږي چې کم خلکو مال پاتې شوی کفار په غلبه کړي داغو ملکیت ته ختميږي د کفار ملکیت پر راځي. او دې لپاره حکم دام قطعی الدلالت علی المراد وی. او فائدې دا و چې کله تعارض د دلالت عبارت النص او اشارت النص راشي ترجیح بچاته ملاویږي عبارت النص ته. نو څو باسه شو درې صدرم باس په دلالت النص کې پرونو ویل او تعریف یو فما ثبت بمعنى النص لغه لا استنباطا بالرأي. او به ول مثال ذکر کړو ک نه یعنی التعفیف يوقف به على حرمه الضرب من غیر واسطه التامل والاجتهاد. او به ول حکم بیان کړو چې دام قطعی الدلالت علی المراد وی. او صدرم فائدې و چې دلالت النص او د اشارت النص ترمنځ تعارض راشي ترجیح بچاته ملاویږي اشارت النص تا. واما المقتضى دې کې مستلور باسری دا پنځم باس تزمن د کتاب د تقسیم رابعانه په دې کې وزن ل څلور باس کو تعریف بور لکو دا بیا دا وای کا. او دوه نمبر مثال ور ل بیانو حکم ور ل بیانو او فائدہ ور ل بیانو دې کوم څلور اجزاء. واما المقتضى لغت په اعتبار سره مقتضا اسم مفعول صيغه دا چاته ویلې کیږي چې تقاضا وشي. او تاسو لکبر غوړې چې اوایي تعریف کوم به کتاب کې پټکو صرف عام طور باندې تاسو ته ایزدی او خلک بلندو کې نه غدا سي وي د پاره د صحت د منصوص علیه غیر منصوص علیه منصوص علیه ګرځول ازي ګوټه ولګوي. د منصوص علیه د صحت د پاره غیر منصوص علیه جوړول. او که الفاظ او سزید کې داسې وي د منصوص علیه د صحت د پاره چې شرعا او عقلا صحیح شي. د منصوص علیه د شرعا او عقلا صحت د پاره غیر منصوص علیه جوړول دې د سویل کې اقتضاء النص. پدې کې څلور اصطلاحات د کول پکار دي. یو منصوص علیه اتقاضا د غیر منصوص علیه کوي. نو دی منصوص علیه د مقتضی ویل کی. او د کوم چې غیر منصوص علیه نسب نه شوی تیو تروباسي هغه ته ویل کیږي مقتضا. څه شو؟ او د دې مقتضی یعنی د منصوص علیه غیر منصوص علیه لره غختل دی مقتضی مقتضا لره غختل دي د سویل کیږي اقتضا. یا څو کوئی شرعا دا منصوص علیه د غیر منصوص علیه نه نسی کیږي دي ته اقتضا وي. یا څو کوئی د مقتضی او مقتضا ترمنځ کوم نسبت ده دې د سویل کیږي اقتضا. بهرحال څو اصطلاحات شدري او د کار ته سویل کیږي
اقتضاء النص ته ویل کی او به رسیدلې مثال به و به پوه شو لکه ما باندې کفاره واجب را کفاره را باندې راغلی مثال به تو قسم می کړي حان شوی ما او دې مولوی صاحب ته یو مچستا کوم غلام دې کنه ازما دې طرف آزاد کا او دې ما څنګه دې اعتق عبدك عني ب1000 درهم اعتق عبدك تخفل غلام آزاد کا انی زما د طرفه ب1000 درهم بزر روپو باندې تاسو دا یو مسله معلومه ده چې یو سړی پر دې غلام نشي آزادولې حدیث نه ثابت ده پر دې غلام نشي اوس ما باندې کفاره راغلی دا غلام آزادول باندې لازم دی او د سره غلام دې ته ویما اعتق عبدك تعزاد خپل غلام انی زما د طرفه ب1000 درهم بزر روپو آزاد کا بزرو دا کلام کچره من پکې مقتضا رونو بس غیر منصوص علیه پکې منصوص علیه جوړ نکو نه دانه صحیح کیږي ولی زده ته یو چې تخپل غلام آزاد کزما ده طرفه نه پر دې غلام څوک آزادول شي دا کلام لغوه کیږي کنه دې کلام د صحت د باره به وسم غیر منصوص علیه جوړو دا سی ویو اعتق عبدك عني ب1000 درهم سمانا اول بيع عبدك بيب کی روباسو بيع عبدك انی ب1000 درهم غلام دې را خرڅ ک په ما باندې په 100 روپو باندې او ثم كن وکیلی به ما وکیل جوړ شو زما له طرف آزاد کا نو بیم بکر وستل کنه په نه شری خبره مانی دا کلام کې چې بیم بکر نه ایستله عقلا هم نه سې کیږي پر دې غلام څوک خرڅول شي شرعاً هم نه سې کیږي پر دې غلام خرڅول په شرع کې منه ده نو د دې کلام د صحت د لپاره شرعاً صحیح شي او عقلاً صحیح شي محذوب به موږ روباسو هغه به څوک وي لنډه دا د زه حکم کوم د دې خبره چې ما وکیل شو خپل غلام خرڅ آزاد کا او دا له صحیح کیږي چې اول پکې به یو منی یعنی اول به ما را خرڅ ک به 100 روپۍ زما بشي به زما طرف وکیل شو آزاد کا تاسو به داسې وي دلته توکیل بالاعتاق چې کم دی وکالت په آزادۍ باندې دا مقتضی دی خدای نه صحیح کیږي دا منصوص علیه دی په دې نسو شو کنه د دې صحت د لپاره یو غیر منصوص علیه په کار دی چا څوک دی بیا دا نو دا توکیل بالاعتاق دې ته ویل کېږي مقتضی دا تقاضا کوي او د چا تقاضا کوي د بیا ابای څه شولا مقتضا او د کار د څه وای اقتضا وای وای نه شری نو دغه تعریف به صادق را لکنه غیر منصوص علیه د صحت د لپاره د منصوص علیه د صحت د لپاره غیر منصوص علیه په حکم د منصوص علیه کې جوړول به دا مزه کې ور سره دا کم څوک چې موږ محذوب روباسو کنه دا مقتضا چې روباسو مقتضا دا به شرط وي د لپاره د مقتضی کا سبي والله لہذا شرط د شی په شی مقدم وي کنه دا به موږ مقدم منو داسې به منو بيع عبد څنګه الاول اعتق عبدك عني ب1000 درهم دې کنه دې دا مقتضی دی مقتضی او دا کوم چې محذوب من رباسو مقتضا هغه شرط دی او شرط شی به شی مقدم وي نه به اول منغه مقرره داسې به وي چې اول را باندې را خرڅ کا هغه نه پسې زما له طرف آزاد کا شرط شی به شی مقدم وي نه به څنګه منو مقدم به منو پوهه به شولې اوس راځي عبارت لګو تعریف باندې راوي خدا سي به وي د منصوص علیه او شرعا او عقلا صحت د پاره یعنی شرعا هم صحیح شي عقلا هم صحیح شي غیر منصوص علیه په حکم د منصوص علیه کې ګرځول به یو خبر عزت کې دا ملانه ده کړي مقتضا چې د مقتضا سره د خپل حکم دا حکم جوړیږي د مقتضی څه وایو مقتضا سره د خپل حکم جوړیږي لپاره د مقتضی لکه دلته اعتاق مقتضی کنه اعتاق د غلام دا مقتضی او بیا څه مقتضا او د بای حکم سره ملک راتل دي د مشتری په مبیا ملک راځي د بای په سمانه ملک راځي دا د بای حکم دی کنه نو دغه بیا سره د خپل حکم دا ټول بشری کې حکم دی لپاره د مقتضی لپاره حکم دی
ته ما څه ویلي د خپل غلام آزاد کړه مې ته ویلي کنه دا مقتضی دی او بیا مقتضا ده او د بیا حکم سره ملک دی نو ملک چې کوم دی ملک دا حکم د بیا دی تابع د بیا دی او بیا سره د خپل حکم په شریک معنی بس بدا حکم د مقتضی جوړ شي نو معنا بدا شي د دې حکم دار چې بیا وکاول او بیا حکم سره ملک را تک دی ټول ولی راضي بیا اعتق عبد کله وجنا دا دې حکم دی غلام به ال زما طرف آزادې چولې په ما را خرج کی زما په ملک راشي په شریک حکم دی ولا څه دی وګورئ وګورئ واما المقتضى فزياده على النص دا په نص باندې زیادت دی نص کې هم موجود نه کنا اعتق عبدك عني ب1000 درهم کې بيع عبدك اشتا نشتري فزياده على النص دا په نص باندې زیادت دی او ثبت شرطا لصحه المنصوص عليه او دا ثابت شوی دی د وجنه ثابت شوی دی کدا غیر منصوص علیه ثابت وی کنه او په اعتبار د شرط سره ثابت وو د چار بار لصحه المنصوص علیه د لپاره چې منصوص علیه صحیح شي شرعاً هم صحیح شي عقلاً هم صحیح شي عبارت دې په صحیح شو کنه ولی لما او لما دواړه راغلي دي لما لم يستغني عنه د وجد دینا چې نه د مستغنی منصوص علیه عنه د غیر منصوص علیه نه په الفاظ دیگر لما د دې د وجنا لم يستغني چې مقتضی نه د مستغنی عنه د مقتضانا و صحیح شو کنه او لما هم د لګل د چری کړي دي دا ولی منګه مقتضا شر جوړو د پاره د صحت د مقتضی ولی لما لم يستغني عنه هر کله چې مقتضی نو مستغنی د چانه د مقتضانا نو بس هغه مولا شرط نو شرط مقدم وي فوجب تقديمه دا جزاء د پاره د لما نه ده ځکه د لما به جزاء کې فان راځي دې بار شرط محذوب دی فوجب تقديمه څنګه دی اذا ثبت شرطا کله چې ثابت شلو د مقتضا د شرط د حیثیت نه یعنی شرط شلو نو فوجب تقديمه شرط شی په شی مقدمي کړه تقدیم هم د مقتضا واجب شو اشاره بار ولی تقدیم واجبه لتصحيح المنصوص دې لپاره چې منصوص شي د کلام د عبارت کې مقصود شي کنه بيخي وګت کړي د سم په دې لګین من ولا غولوخه فقط اقتضاه النص ولی تقدیم واجب دی ولی تقدیم واجب دی منصوص علیه صحیح شي و اذا کدا جمله تعلیلیه ده او اذا کنا سي تقاضا کوي دې به به ترجمه کوم په ولګي دا عبارت ولګي ما د تعریف خلاصه دا ویلا چې د منصوص علیه د صحت د بار چې شرعاً او عقلاً صحیح شي غیر منصوص علیه په حکم د منصوص علیه کې ګرځول ته ویل کېږي اقتضاء النص تاسو ګورئ وهم المقتضى اور چې هغه حکم دی چې کوم د اقتضاء النص نه ثابتېږي خدل ته ما غوي وي نو فزياده على النص دا زیادت کول دی بنص معنی اقتضاء النص حکم دار چې دا بیا چې موږ روباس لای حکم دی ښا سره د خپل حکم بیا د حکم دی دا زیادت کول دی نو بیا زیادت د چا کیږي د بیا کیږي کنه نو اما المقتضى مقتضى النص حکم چې هغه شی چې هغه زیادت کول دی بنص معنی یعنی بیا رسل دی ثبتا لسی حال کی چې دا ثابت وي حال ما جوړوي صحیح ده ثبت شرطا لصحه المنصوص عليه او دا مقتضا ثابتيږي د شرط د حیثیت نه یعنی دا شرط جوړيږي د بار د صحت د منصوص عليه لما لم يستغني عنه هر کله چې دا مقتضی دا مستغنی نو د مقتضانا یا د دې د وجنه لما چې دا مقتضی مستغنی نه دی عنه د مقتضانا نو فوجب تقديمه اذا ثبت شرطا کله چې دا مقتضا ثابت شو د شرط د حیثیت نه نو شرط د شی په شی مقدم وي نو فوجب تقديمه تقدیم واجب دی دا ولی تاسو مقدم غنئ وای ځکه شرط ده کنه لتصحیح المنصوص چې منصوص شي دین غیر منصوص نه صحیح کی که مقدم نه کی اعتق عبد کانی ب1000 درهم نه صحیح کی نو فقط اقتضاه النص دا تعلیل دی علت دی وای ځکه نص ته تقاضا کوي چې تقاضا کوي نروباسي به او مقدم به روباسي
فصار المقتضى اخیری خبره نو شو مقتضا چې مقتضا بیع به حکم سره د خپل حکم یعنی ملکیت را تک د وجنه دا حکم للنص دا حکم د چا شو بنص نو دا عاتق عبدك انی بالف درهم دا اقتضاء النص د دې حکم دار چې بیم دی راشي ور سره وروس خبر باندې پوه شولې منګه څه ویل مقتضا سره د خپل حکم دا څه دی حکم دی لپاره د مقتضی نو عاتق عبدك عني بالف درهم دې حکم دار چې اول دی بیا راشي پوه نه شولې دې څه دی راشي بیا دی راشي او غین او ملک دم راشي غین پس دې زما تر په وکیل شاهزاده ک دغه حکم مونږ باندې به دا نسی کیږي اوس په دې باندې یو اعتراض وکړي مونږ بلکې دوه اعتراض وکړو ته ویل د مقتضا چې دا شرط هم دی لپاره د مقتضی دا سی ویل کا او به سی ویل مقتضا سره د خپل حکم هم دی لپاره د مقتضی نو چې مقتضا شرط شي شرط د شیخ په شی مقدم وي ندل ته تقدیم غواړي مقتضا او ته دویمه برکوي چې مقتضا حکم هم دی لپاره د مقتضی حکم خو شی نه مؤخر وي پوه نه شولې به جواب داري مرسي اعتراض منه هو رسیدلی دا خو تضاد پکې رااله حکم هم ورته شرط هم ورته جواب داري چې حیثیتونه بدلني دا مقتضا د پاره د صحت د مقتضی شرط دی مقتضی بالا صحیح کیږي چې مقتضا ولو مانی نو په دې اعتبار سره مقتضا به مقدمه غړي ځکه شرط دی و برسېدلی او په اعتبار د تبعیت سره دا مقتضا مونږ ولې روباسو په تبعیت د مقتضی کې روباسو کنه په چا کې تبعیت د مقتضی کې په دغه اعتبار سره به حکم دی نو کو ته وګورئ چې لکه دا عاتق عبدک نسی کیږي ناول باب کې بیا مانی او دې ته وګورئ چې لکه دا عاتق تقاضا دې خبره کوي تقاضا چې دا بیم دې پکې راشي او سره حکم دې راشي دې تابع دي کنه دا عاتق عبدک انی بالف درهم تابع دا چې بیم دې وشي حکم دې وشي حکم دې مر سره راشي یعنی دا موکل دې مالک هم شي په ضرورت په وجنه بل اعتراض پیدا دی توجه چې لکه بیا هو الګيږي چې کله ایجاب او قبول پکې دا د بیا ارکان دي تاسو د نکاح کې ویلي چې د نکاح همدغه شاندبې او غیره د پر ارکان څوک دي ایجاب او قبول نزل د ایجاب او قبول نشته ایجاب او قبول شته که ایجاب دلته خدای غلام دی آزاد کدا ورته یم دا هم ته نه دی ویلي چې ربانه را خرڅ کې ایجاب شو دا وي درمان در خرڅ می کو قبول نشي جواب داري مولوی دا ایجاب او قبول ارکان دي په بیا کې خو چې کله بیا مقصودی وي او کوم بیا چې طبعا ثابتيږي نو د ایجاب او قبول ارکان نه دي پوه نه شولې په ځکه ډیر شي نه داسي دي چې اصلا ورله حکم یو وي خو طبعا ورله بیا غشان حکم نو تاسو ان شاء الله کتاب الوقف کې وې د نکاح کې اخري باب چي دي مثال په تور باندې دا غیر منقولی اشیاء چې دي کنه آبادیش ولا بالفرض او آبادی خرڅول ځان لدا ټیک نه دي د زمکه نه سیوا او کزمکه خرڅې به کې آبادی خرڅې به ټیک ده تبان ټیک ده لکه مولا چې تیری د وبو دا نمبر شي دا ځان نه شي خرڅولې هغه بټه خرڅې او صدام خرڅې نه به دا جایز ده همدا شان کوم اشیاء چې ځان له وقف کی لکه اس نشي غویان نشي وقف کولای قلبه چې ورته وای او دا شان د کروندې کوم نور آلات دی نشي وقف کولای خو زمکه وقف کی او دام په وقف کی نه کی نو ډیر شي نه داسې دي چې اصلا نه ثابتيږي خو تبان ثابتيږي بس پوه شولې اصلا په تبان به شرایط نه واړي امام یوسف سے بده معنی قیاس کی توجه هغه کدا صورت د هیبی کی ویم ټیک دی ځکه ته ته مچ عاتق عبد غدای د نکاح کشته ک تسویلی ها اشتره ها عاتق عبدک ب1000 وسونوي عاتق عبدک انی بس خبر ختم کی چې ستاره غلام چې کوم د زما طرف آزاد کا موږ دا کلام لغوه دي طرفین وي او په دې فتوا هم ده امام یوسف رحم الله نو دا لغوه نه دي وې دلته معنا دا چې عاتق عبدک انی معنا مفتو کې ماتا ول راک هبه کراتا او به زما طرف آزاد کا دا هبه په کې موږ مقتضا غنو کا اقتداونه سوجنه هبه رو باسو لکه څنګه چې ب1000 موجود نو بیم رئیس سلا چې ب1000 نشته سره باسو هبه چې مفت کې امام مالک جوړ کو به زما طرف آزاد کا موږ ته دا ټیک نه دی یار
ابي لپاره قبضه شرط دی څوک دلته قبضه نشته دی امام یوسف سے وای قبضه څنګه شرط غني قبضه خو شرط دی صرف شرط او ایجاب او قبول څه دي ارکان دي چې ارکان پکې دلته د ضرورت د وجه نه ارکان ته ختمول شي شرط په طریقه ولا ختميږي شرط طبعا ثابت رہے با شرط دی بګی نه کنه په نه شری خبره مانی موږ دوای مریسه زمنګ داغه نظیر موجود دی چې ایجاب او قبول دی لري شي نظیر اشتا بیا طاعتی کې ایجاب او قبولی دا دکاندار شي شهروالي روپۍ کې دي ایجاب او قبول نه کړه نو بیا د دې مثال شته چې دا د دې رکن دی ختم شي خو د شرط لپاره مثال نشته دی دویم دا هدايه نکاح کې لیکلي چې قبضه چې دا حصي شی دی حصي ښکاری دا نه چې ختمولې ښه او د پاد شو ایجاب او قبول د غیر حصي د ختميږي فصار المقتضى بحكم حكما للنص وثابت به يعدل ثابت بدلاله النص اخري فائدې بیانوم لسه بلکې حکم یې حکم دوه خو شو کنه تعریف او مثال وشو اوس حکم بیانو اقتضاء النص هم په خپل مراد باندې قطعی الدلالت وي یعنی دا داسې قطعی الدلالت وی لکه څنګه چې دلالت النص قطعی الدلالت او دلالت النص داسې ولکه اشاره النص او اشاره النص داسې ولکه عبارت النص نو وی وثابت به هغه حکم لکه دلته چې موږ به هم پکې روي سلا ملک هم پکې روي سلو ثابتيږي به په مقتضا النص هغه حکم چې ثابت چې په مقتضا النص سره یا دلو دا برابر وي ثابت دا حکم سره چې ثابت وي بدلالت النص سره الا عند المعارضه دا څلورم جز دی ها د معارضه په وخت کې به اشاره النص دلالت النص ترجیح ملاويږي په شامن اقتضاء النص باندې دا ولی ځکه اقتضاء النص ضرورتن ثابت دی او دلالت النص غیر ضرورتن ثابت دی او کوم شی چې ضرورتن ثابت وي هغه دومره حیثیت نه کا د دې وجه نه چاته به ترجیح ورکو دلالت النص ته ترجیح ورکو مثال به څنګه وي حدیث د نبی له سلام هغه صحابیه ته وای اهز کپڑے ته پوسې چې دغه چې کپڑا د هز به موږ څنګه انځو څو دوی ثم حتيه ثم قرسيه ثم اغسليه بالماء اخرت کې بوبو به انځا کپڑا بوبو انځا دا تقاضا دا کوي تقاضا چې ثم اغسليه بالماء ما اسم عالم دیکھا اسم جنس د خدای عالم په مرتبه کې دی ان شاء الله وجوه فاسده وکړه روان دي دا ټکه تاسو انځا بالماء بوبو انځا دا تقاضا دې کوي چې دوبو نه غیر په بل څه باندې انځل جایز نه دي علم ده کنه نو اقتضاء النص نه معلومه شو اقتضاء النص نه چې وبونه غیر په بل څه باندې انځل جایز نه دي لکه شوافی وای منګه حناف وای چې نه هر سائل شي چې ګن ختمي کنه کاغذ چي کنه چي او کاغذ سرکي پټول باندې کریمین ذل سیدا دا موږ د اشاره النص ثابت ده ځکه ثم اغسليه بالماء کې اغسلي لفظ نه معلومیږي چې دلته مقصود طهارت راوستل دي اشاره النص نه معلومیږي طهارت څنګه وګور دي د شان پار سائل پاک شی باندې مرাজি مایه شی باندې پوه شو دي الا عند المعارضه به ها که معارضه راشي د دلالت النص سره نو به ترجیح چاته ورکو دلالت النص ورکو پس